طلباء کرام ورونو دغه ستاسو د پاره ډېره لویه کامیابي ده الحمدلله دغه زموږ مدارس دي چې موږ تاسو دغه ښکلې لار راته ښیي مزیداره لار راته ښیي یو خبره کوم ورونو دغه مدرسې دا الحمدلله د الله تبارک وتعالی د جانبه یو ډېر لوی نعمت دی چې نن دغه مدارس زموږ استاد شته دی شکر دی او مو ته خپل بچي په دغه مدرسو کې داخلو دې دپاره چې د دې بچي نه الله تبارک وتعالی ښکلی حافظ قرآن جوړ کړي ښکلی عالم د دین نه الله تبارک وتعالی جوړ کړي او دا د معاشرې یو ښکلی فرد چې کوم دی نه هغه جوړ شي دې وجې نه طلبای کرام ورونو ستاسو خدمت کې مې ګزارش دا دی چې کله هم تاسو په چوټۍ باندې کور ته ځئ کم از کم په خپل کور او په خپله محله کې داسې کردار به خپلوئ انشاءالله چې نور خلک د دې نه متاثره شي دا وایي چې دا پلانکې طالب العلم دا پلانکې مدرسه کې سبق وایي الحمدلله دی خو د جومات سره د تړون دی د ده خو د مونځ سره چې کوم دی نو هغه شوق او محبت دی د قرآن د تلاوت سره محبت دی دی چې په لاره روان دی مشر ویني وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د خپلو مشرانو قدر او عزت او منزلت چې کوم دی نو هغه پیژني د خپلو والدینو قدر او عزت او منزلت چې کوم دی نو هغه پیژني دی دغه وخت د چوټۍ هغه بې ځایه چې کوم دی نو نه تېروي نور خلک د هغې نه عبرت واخلي او یو سړی چې هغه که چېرته کې مدرسې طرف ته د خپل بچي د بوتلو د هغې څه ارادې نه وي خو د دې طالب العلم په وجه باندې ووایي چې دا بچی د خپل مور او پلار تابعدار دی د خپلو مشرانو قدردان دی لهذا زم دا خپل بچی مدرسه کې داخلوم نو ای طالب العلم بچیا ستا په وجه باندې ستا د کردار په وجه باندې یو سړی خپل بچی مدرسې ته راولېږه حافظ د قرآن یې ترنه جوړ کړه دی حافظ د قرآن شو خو ستا نامه اعمال کې د دې حافظ د قرآن چې څومره نیک اعمال دي ستا نامه اعمال هم په هغې باندې جاري وساري شوه یقیني طور باندې او که داسې نه وي الله دې نه کړي چې یو طالب العلم مدرسې نه لاړ شي مدرسه کې دی تهجد هم کوي مدرسه کې دی تکبیر اولا هغې ته چې کوم دی نو خپل ځان رسوي دی په کلاس کې هم صحیح ناست دی خو چې کله دی کور ته لاړو د نه مونځ پاتې شي د نه جمع پاتې شي د نه تهجد پاتې شي د نه د قرآن تلاوت پاتې شي یا د خپلو مشرانو قدر او عزت او منزلت ته نه پاتې شي بیا یقیني طور نور خلک متنفره شي چې زما بچي او دې بچي کې چې کوم دی نو هغه فرق څه دی نه مونږ تاسو د دارالعلوم زکریا طلبای کرام دا خبره به ثابتو انشاءالله د چا په نوم چې دغه مدرسه جوړه ده الحمدلله حضرت شیخ زکریا صاحب رحمه الله څومره لوی سړی الله تبارک وتعالی پیدا کړی دی په لږ وخت کې الله رب العزت د هغه نه د دین څومره لوی خدمت اخیستی دی زما ورونو د دنیا ګوټ ګوټ ته ترسه فضایل اعمال شته فضایل صدقات شته امام زکریا حضرت شیخ زکریا صاحب رحمه الله دغه تمام څیزونه چې کوم دی نن موجود دي الحمدلله نو زما محترم ورونو مونږ تاسو به د خپلې مدرسې به هم لاج ساتو د خپلو استادانو به لاج ساتو انشاءالله دا څونه محنت چې دلته زموږ سره استادان کوي هغه محنت لاج به ساتو نورو خلکو توجه به انشاءالله مدرسې طرف ته راولو ځکه دغه مدارس چې وي انشاءالله معاشره به سموي په دې معاشره به کې امن او سکون او اطمینان به وي خوشحالي به وي انشاءالله کله چې الله دې نه کړي دغه مدرسې نه وي بیا یقیني طور تاسو وګورئ نن د بخارا او سمرقند حالات تاسو وګورئ هغه ځای نه چې د کوم ځای نه د علم هغه رڼاګانې چې کوم دی نو خورې دی که امام بخاري صاحب رحمه الله دی که امام مسلم صاحب رحمه الله دی که دغه شان ته سمرقند ته بیا ګورې که ته بخارا ته ګورې هغه د علم مرکزونه وو خو چې کله هلته کې دغه خلکو د مدرسې او دغه شان د عامو خلکو په مابین کې یو خلیج پیدا کړ څرنګه چې نن دنیا کې لګیا دی زما ستا ملک او وطن کې خلک لګیا دی مدرسې نه خلک متنفره کا جماعت نه نعوذ بالله خلک متنفره کا د علماو نه خلک متنفره کا څومره چې فریق جوړیږي څومره چې په هغې کې جدایي هغه چې کوم دی نو راولي بعد پکې راولي د هغې بعد په وجه باندې الله دې نه کړي چې بیا به څوک د مدرسه کې د الله تبارک وتعالی کلام زده کوونکي به پاتې نه شي خلک که دغه خلیج جوړوي خلک که دغه بعد جوړوي مو ته به قرب جوړو انشاءالله مدرسې ته به رانږدې کېږو علماو ته به رانږدې کېږو د خپلو علماو سره په هر میدان کې انشاءالله کلک او مضبوط ودرېږو که خیري ځکه چې دغه خلک له روالې جوړوي دا عالم داسې دا مولا داسې نه نه الحمدلله زمونږ د علماو هم دغه کردار دی زما محترم
محترم ورونو نن الحمدلله زمونږ د ټولو علماو بچي شکر دی مدارسو کې لګیا دي په خپل باندې سبقونه وای نن الحمدلله قران هم زده کوي نن احادیث هم الحمدلله زده کوي ځکه دغه زمونږ د نجات لاره ده په دغه بنیاد باندې موږ دغه نورو خلکو ته وایو چې ورونو موږ د چا سره نفرت نه کوو موږ د چا سره بغض او حسد او کینه نه ساتو موږ د هر چا سره محبت کوو زمونږ زړه دا غواړي د هرې مدرسې محتمم صاحب دا غواړي چې هر سړی راشي زما په مدرسه کې سبق وای قرآن او حدیث چې کوم نه غدل تک زده کی دې سره به محبت خوريږي دې سره به الفت خوريږي دې سره به مینه راځي دې سره معاشره کې امن او سکون او اطمینان به راځي زمارونو ان شاء الله طلباء کرام تاسو کامیاب الحمدلله